د ډسټریکټ عهدهداران صوبایي عهدهداران د تحصیل عهدهداران او دغسې د یونیفورسل عهدهداران او ما ته مخامخ په دویم هوارو او د پوه شاته راغلي مېلمنو کشرانو مشرانو په جمع السلام علیکم. د ټولو نه مخکې خو زه د دویم هوارو د عوامو له طرفه د خپل ملي مشر جناب افتاب احمد خان شیرپور صاحب او د خپل صوبایي مشر جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب شکریه ادا کوم چې هغوی زموږ د هوارو BC ته راغله او دلته د عوامو دا ګډ تعداد ولیده او بیا یې استقبال هم وکړو او دوی راغله په ګرمۍ کې وخت ویسته او د دوی د مسایلو نه ځان خبروي. تاسو ته د دویم هوارو خلکو ته زه دا ریکویسټ کوم چې ملګرو مشران ناستې دي، زه ډېر زیات وخت ستاسو نه لرم، خبرې خو ډېرې دي، کوم چې شروع شو هغه ختمېدو نه دي، هغه ته وایم هغوی تاسو ته کوي. خو ملګرو د دویم هوارو خلک دا عهد وکړئ چې په ملي مشر جناب افتاب احمد خان شیرپور یا زموږ صوبایي مشر جناب سکندر حیات خان شیرپور دې حلقې نه دې یونیفورسل نه دې ویسي نه څه نه دي کړي، هغه تاسو ته مخ په وړاندې دي، هغه زموږ مشرانو ته پته شته، دا کشران چې ناستې دي ته پته شته. زموږ په دویم هوارو کې ډېر شملور د جرګو خلک ناستې دي، د حیات خان د وخت خلک ناستې دي. که موږ په هغې باندې خبرې شروع کړو نو هغوی ته د هر څه پته ده، موږ به دغه نه شو، هغه تاسو ټولو ته پته ده چې زموږ دې کور زموږ دې خاندان زموږ ملي مشر جناب افتاب احمد خان شیرپور صاحب زموږ صوبایي مشر جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب دې حق نه دې علاقې نه څه نه دي کړي. ملګرو په مخکې تاسو وکتل نور حکومتونه تېر شو، هغې باندې تاسو نظر واچوئ، زه به په ډیټیل کې نه ځم، هغه مشر هغه خبرې به تاسو ته مشر کوي، خو هغې باندې تاسو نظر واچوئ چې هغه خلکو زموږ د یونیفورسل نه څه وکړله، دې په روزګار په مخ کې څه کړي هغه تاسو مخې ته کېدئ، په ترقیاتي کارونو په مخ کې څه کړي هغه تاسو مخې ته کېدئ، هغه څه وکړئ. نو بیا زموږ ملي مشر بېشکه تاسو پرېږدئ او په بل چا پسې روانېږئ، خو که موږ وګورو موږ لږ په ګریوان کې سر ښکته کړو نو په موږ باندې زموږ د دې مشرانو د قومي وطن پارټۍ د مشرانو ډېر لوی احسانات دي او موږ پښتانه یو، موږ خلک احسان فراموشه نه یو، دا احسانات به انشاءالله موږ تر مرګ مرګه پورې مشران کشران ټول یاد ساتي. زه یو ځل بیا د خپل مشر صوبایي مشر جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب د مرکزي مشر جناب افتاب احمد خان شیرپور صاحب او هغه سره د راتلونکو مېلمنو او زموږ د خاص کر د PK چپل د مختلفو یونیفورسل نه چې زموږ کوم ملګري راغلي د هغوی زه ډېره شکریه ادا کوم او انشاءالله تاسو سره دې سټیج نه دا ډاډ درکوم او خپل ملي مشر جناب افتاب احمد خان شیرپور صاحب ته او سکندر حیات خان شیرپور صاحب ته دا وایم چې اوس په خلکو کې شعور راپیدا شوی دی، هغه کوم سوچونه چې هغه خلکو هغوی په هغې کې راکم شوي دي، زموږ خلک هم پوه شو. انشاءالله تاسو دا هیله لرئ، دا تاسو خاص کر زه د دویم یونیفورسل او بیا زه د هوارو څخه تعلق ساتم، د هوارو طرفو نه تاسو ته دا د عوامو د مشرانو د کشرانو له طرفه د خپلو میندو خویندو له طرفه دا ډاډګیري درکوم انشاءالله چې راتلونکی وخت د قومي وطن پارټۍ دی، د جناب افتاب احمد خان شیرپور صاحب دی، د سکندر حیات خان شیرپور صاحب دی، د قومي وطن پارټۍ د ورکرانو دی. زه په دې وخت تاسو ته اجازه غواړم ملګرو مشر ناست دی، هغه ډېر وخت بعد راغلی، تاسو سره به خبرې کوي، تاسو سره خپلو خیالاتو اظهار کوي. زه یو ځل بیا د هغې ډېره شکریه ادا کوم، ډېره مننه، والسلام.